دا سود دی څه شي سود ویلې کېږي دیتا القرض المشروط فيه الأجل وزيادة فضل على المستقرض هداية تعریف داري غالبا داسې نږدې یا دا الفاظ دي شاله قرض ورکول د نیټې پورې او بیا په هغه باندې څه زیاتې ایښودل چې دومره به څه راکای خوا د هغه جنس نه پکې دي بل شی پکې دي کار بیګار پکې دي چاله دې قرض ورکړی دی کار بیګار پکای او هغه د دې مجبورۍ نه که کار بیګار نه کوم جو قرض رانه غواړي او قرض خو راسره شته نه قرض دې چاله ورکړی دی هوټل کې در باندې ډوډۍ خورئ چای در باندې څکئ که قرض د منځه نه وي نو هسې در باندې نه کوي ګاډي کې کرایې دله ورکوي دا ټول د سود په لین کې دي دا ټول حرام دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د پر قانون ذکر کړی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا کم قرض چې تا ته فائدہ رااله په هر شکل کې چراله بس دا ربا دا سود دی ګوره چې قران کوم حرام کړی دی دا په دې کې داخل دی تعالی مخ کې تحفه ډالۍ نه رالیږي د تحفه ډالۍ تعلق دی ورسره نشته او چې قرض ومن کې راغی تحفه ډالۍ راوړي چې راځي دا سود دی دا ناجایز دا حرام دی عمر رضی الله عنه په دور کې یو تن ته چا تحفه ډالۍ ولېږله هغه د عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو هغه وی یا په خپل قرض کې ځان ته حساب کا یا واپس کا ځکه ستا په هغه قرض دی نو ډالۍ تحفه زید ابن ارقم رضی الله عنه دی غالبا هغه عمر رضی الله عنه ته ډالۍ را لېږلې د تحفه صحابه عادت نبی علیہ السلام یو بل ډالۍ ورکوي محبت سی واکېږي عمر رضی الله عنه واپس کړه وې د دې وجه مې واپس کړه چې د په ما پیسې دي د دې پیسو د وجه نه چې د ما ته قرض دی نو دا تحفه ډالۍ ما واپس کړه نه موږ په دې ځان خوشاله وو چې پیسې در کوم خو ما باندې با ډوډۍ خورای ډېر ښه خلک ګورې داسې پکې هم کوي ښه نو دا هر قسمه شکل باندې چې په قرضو د چا نه فایده دی واغسته دا د سود په لین کې دا حرام دي او دا چې کم مخکې همو دا حدیثو په رڼا کې د قرآن رڼا کې د هغې وعیدونه ذکر کړه په هغې کې داخل دي یو حدیث کې دا هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي معراج په شپه جهنم کې مې جهنمیان ولیدل خېټو کې ماران ګرځېدل پکې تپوس مې وکړو دا څوک دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما ته ویلې شو دا سودخواره دي دغه ځای ول دغه سزا ذکر کړې ده بل ځای ول بل سزا ذکر کړې ده نبی علیہ السلام هغه خوب کې چې کوم سزاګانې لیدل وي وینو زو ډنډې پکې لامبو وهي تن غاړې تراشي غاړه کې د یو تن سره ګټه لاس کې د خوله کې ولور کې او بیا ډنډ ته ځي نو په دې طریقه سزا خوري ما تپوس کو آخر کې واقع نبی علیہ السلام وی ما ته ویلې شو چې دا سودخوار دي دنیا کې ګټه خوړه الله ولال ته ګټه په خوله کې ورکړي ها دای سزا ده بهرحال د لږه سړی مړ شو دا ناکامي نه ده څوک داسې مړوم نه دی خو که مړ شو ناکامي نه ده چې د آخرت ناکامۍ سره مخ شو نو دا ډېره ناکامي او شرمندګي ده ګورې الله دلته قرآن کې هم دغه سختې سزاګانې ذکر کړي دي بهرحال سود دوه قسمه دی یو ته ربا الفضل وی یو ته ربا النسیئه وی د زیاتی کمی سود کول او د نسیاو سود کول دې کې فرق څه دی لږ ته د دې وضاحت ذکر کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه څیزونه ذکر کړي دي سره سپین غنم وربشي کجوري وسکي هغې پسې آخر کې او فرمایل یدن بے یدن لاس پلاس والفضل روا
یو سر په سر برابر برابر، بل یدن بیدن لاس په لاس، نسیه به پکې نه. والفضل ربا، زیاتې سود دی. زیاتې په دوو طریقو باندې کیږي. غنم یوه دړۍ ورکای، یوه نیمه دړۍ، دوه دړۍ پیالې، لاس په لاس هم دي، خو چونکې یو طرف ته لږ بل طرف ته زیات، دا سود دی. خو کله کله خلک وی یاره زما دا د تخم غنم دي، هایبرید دي، جوار دي، قیمتي دي، دا بل بې قیمته دي. جیدها و ردیئها سواء، دی کې قانون دا دی چې جنس په جنس دی، چې دا خرڅای نو په دې کې کره او کوټه یو شی دی، سر بر به یې ورکای. ته وایي چې زما دا خو قیمتي دي، دا خو په شمار دانې خرڅېږي. طریقه شته حل که نه؟ حل یې دا دی خپلې په پیسو خرڅې که پاغه، د هغه نه په پیسو والا ته پې مثلا په 500 روپۍ کیلو خرڅ کا، او د هغه نه په 500 روپۍ دړۍ والا. جنس په جنس مه بدلوه، غنم په غنم او جوار په جوارو مه بدلوه، خو په پیسو باندې بیه وکړه، بس مسله حل ده. بیا نو کله کله زمون خلک داسې کوي، نو په دې طریقه زیاتې کمې چې کله جنس یو دی نو دا جایز نه دی. دویم نسیه، چې کله یو شی په تله تللی کېږي یا په پیمانه پیمانه کېږي، نو اگر چې جنس بدل هم دی، خو په هغې کې نسیه کول هم جایز نه دي. نسیه کول هم جایز نه دي. او دغه چې کله جنس یو دی، نو په دې کې هم نسیه جایز نه ده. ته اوس دړۍ غنم ورکای او مال به میاش پس دړۍ راکای، دا جایز نه دي. دارنګې دړۍ غنم اوس ورکای، مال میاش پس به دړۍ جوار راکای، اگر چې سر په سر دي دا هم جایز نه دي، سود دی. نبی علیہ السلام وی یدن بیدن والفضل ربا. نو ستاسو ذهن کې شکونه راغلي چې یاره کا من خدا دې جوار قرضو، تخم لا غنم قرضو، گاون کې وړه قرضو، مالګه قرضو، چینی قرضو، او بیا نسیه هغه شی ورکو، او تا ووایي چې نسیه جایز نه ده. ګورئ فرق معلوم کړئ. یو قرض دی، اکثر ګورئ بعضې ملګري په دې خبره پوهه نه شي، نو قرض ته سود وایي، خو دا خو لاس په لاس جنس په جنس باندې نه. نه، یو قرض دی، یو بیه ده، او په دې دواړو کې فرق دی. قرضو کې به لفظ د قرضي، دا قرض والا تا پیسې قرض 100 روپۍ ورکړې، تا له 2 میاشتې پس درکوي، نو دا سود نه دی، ځکه تا د قرضو دا ټکی پکې استعمال کړی دی. دویم، په قرضو کې به نیټه نه وي. که تا هسې ویلي دي چې 2 میاشتې، نو مخکې یو پیرا اشاره مونږ کړې وه د بلې خبرې په ضمن کې، نیټه به نه وي، په نیټه کې پابند هم نه وي چې تا 3 میاشتې او 2 میاشتو په مخه د چا نه قرض اخیستی دی، هغه سبا راغی زما قرض را حق یې دی غوښتی شي، قانوني طور ته دا هغه په دې پړ کولی نه شي چې دا خو تا ما ته 2 میاشتې ویلي، نه قرض دی. په قرضو کې نیټه نه وي، په دې کې به نیټې نه ایږدي، او بیه کې به نیټه وي، باقاعده تاریخ به مقرري. دریم فرق هغه دا دی چې په قرضو کې یو تن ضرورتمند دی، د هغه سره شی شته او د بل سره نشته. ما سره پیسې نشته، تا سره شته، قرض را. ما سره دانې نشته، تا سره شته، قرض را. په بیه کې په دې کې د دواړو طرف سره به شی وي. اکثر وایي هلکه زما دا خپل شی خوښ نه دی، دا تاله در کوم، دا غنم مې خوښ نه دي، تاله در کوم. دې کې په بدل کې ماله دا غنم راکته. اوس دا دواړو طرفو ته چې شی شته، نو دا قرض نه دی، ګورې دا بیع ده. نو په بیه کې به یو لفظ د وایي. دویم دا چې که نسیه یې نیټه وایي پکې، او دریم دا چې په بیه کې چې کله نسیه کېږي، نو د یو طرف والا سره شی وي، خو هغه بدل د بل سره نه وي. په بیه کې اکثر دا چې بدل یي کله چې په نقدو باندې، خو په قرضو کې یو طرف والا سره شی نه وي، تا نه ځکه قرض علي، بل لفظ پکې د قرض وي. دریم په دې کې به نیټه نه وي. نیټه که چا وکړه معتبر نه ده، نیټه پکې ښودل هم نه وي پکار. که چېرې نو یو مجهوله نیټه دې کېدي، لکه 2 میاشتې پس به درکم، 3 میاشتې پس به درکم، متعینه نیټه دې پکې نه ږدي.
دا فرق دی په منځ د قرض د بیع کې. قرض جایز دی د غنمو جوارو پیسو وغیرہ، خو د دې بیع چې کله کوي د دانو په دانو کوي د پیسو په پیسو، نو دې کې به څه کوي؟ بیا په دې کې لاس په لاس باندې یدن بیدن والفضل ربا، زیاتې پکې سود دی. نو زیاتې یو دا دی چې یو شی زیات ورکی بل کم واخلي، او یو بل طریقې باندې زیاتې کمې راځي، هغه دا چې نقد چې دی کې حکمن زیاتې دی او ادار شي کې حکمن کمې دی. دی وجه نه خو خلک د نقد سودا قیمت کم او د ادار سودا چې د هغې قیمت زیات مقرر دا ولې؟ ځکه د ادار چې دی کې وایي حکمن کمې دی. نو چې کله به دی کې حکمن کمې دی، یو طرف ته تاسې لاسي ورکو، بل طرف ته ادار دی، دا لاسي حکمن ډېر دی، دا نسیه چې دی دا حکمن کم دی. دی کې کمې زیاتې حکمن راغی، حقیقتا نه ګورې ښه. نو دا نبی علیه الصلاة والسلام دغه څیزونه ذکر کړي دي. فقهاو ویلي دي چې دا څیزونه اتفاق دا دی چې په دې شپږو څیزونو پورې سود خاص نه دی. ګورې په دې کې دوه قسمه څیزونه نبی علیه السلام ذکر کړي دي. فقهاو ځان له خپل علت هغې کې راایستې دي. دې څیزونو کې څه څیزونه د تلې د تول دي، څه څیزونه د پیمانې کولو دي، د لوښي د پیمانه کولو، وربشي، غنم، کجوري، وسکې، دا په لوښي به پیمانه کېدي، سره او سپین به په تله تللی کېده. دا خبره ترې راووته. وزن په موزوناتو کې او کیل په مکیلاتو کې دې ته قدر وایي. جنس خو جو غنم جنس دی، وربشي جنس دی، نو وایي چې کله جنس او قدر دواړه پکې موجود وو، زیاتې کمې هم جایز نه دی، نسیه هم جایز نه ده. چې کله